وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د دې تسبو په باره کې تسبیح چې ورته ویلی کېږي، نو د دې په باره کې علما وایي چې دا اصل کې شعار دی د صوفیانو. نو د دې وجه نه د دې استعمال مطلقاً ښه نه دي، ځکه دا شعار د صوفیانو دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کوم ثابت دي هغه په ګوتو باندې او د ګوتو په بندونو باندې ذکر اذکار ثابت دي، او داسې په شکل د دغه سبحه چې ورته ویلی کېږي یا تسبیح ورته ویلی کېږي، د دې په شکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا د صحابو نه دا ثابت نه دی. البته بعضې روایتو کې دا چې کوم همداسې منتشر اډوکي لکه ډېر اډوکي را جمع کړي، کاڼي را جمع کړي او دې باندې سړی کوم ذکر کوي فرضاً سل کرته کې او دغې باندې شماري، نو دا هم راغلی دی. خو دې ته دغسې شکل ورکول چې هغه د تسبوح شکل شي دا صحیح نه دی، ځکه دا منقول نه دی په سنت کې. او بیا د دې خدا عام حکم د مانځه نه په غیر هم دی. بیا چې سړی داسې د صوفي او د اشعار په مانځه کې نیسي، لاس کې نیسي، نو ګوره لاس کې مسنون مون د رسول الله هغه دی چې هغه وایي صلو کما رأیتمونی اصلي. د رسول الله مسنون مون دغه دی چې دا ښی لاس به یې راواخیسته، په چپ لاس به یې کېښونده، یا بیا په ذراع کېښوده، یا بیا کف بالکف کېښوده. اوس دا چې په ښي لاس کې دې څه نیولي، په چپ لاس کې دې څه نیولي، بېلا ضرورته دې نیولي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده، دا د سنن الهدا نه ده. اوس دا چې که یو سړی د یو ضرورت دپاره داسې یو شی لاس کې ونیسي چې هغه خلل نه واقع کوي، نو دا به صحیح. خو دا چې دا شعار چې دي دا د پیرانو شعار په لاس کې اچول او هغه هم بېلا ضرورت او هغه هم دپاره د یو ښودنې د خلکو چې جب دې شته، واسکټ دې په غاړه وي، هر څه دې په غاړه وي او تا په لاس کې اچولي او په مانځه ولاړې، نو دا علامه ده د عدم اهتمام. د مانځه علامه ده، نور الله ښه پوهېږي، خو موږ ته ظاهره علامه دا ښکاري چې دغسې اشخاص مهتم بالشان په حال د صلات نه دي، یعنې شان د صلات باندې دی مهتم نه دي، ځکه په لاسونو کې دا شیان نیولي دي یا یې ځان سره په لاسونو کې اچولي دي یا په نورو اشیاو یې ځان مشغول کړی دی. نو دا طریقې دا صحیح نه دي، د سنن هدا نه خلاف دي.